بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو، د خیبر پښتونخوا د پولیسو خبره چې کله راشي نو په هغې کې مهم ډسټرکټ چې دی هغه ضلع سوات په دې یادېږي چې دا د چیف منسټر ابایي کلی هم دی او دلته ټوریزم چې دی هغه بنیادي په دې ټیک دی چې دلته کې پولیسو خپل کردار په اسن طریقه لوبولی دی. نن را سره ناست اس ډي پي او باچا حضرت خان دی چې د سوات په ګیټ وی په بریکوټ باندې 2 کاله 2 میاشتې ټینور نه بعد بیا د کابل کم سرکل چې په هغې کې ډیوټي وکړه او سیټي ته راغلل. د سیټي صورتحال دا دی چې دلته کې مختلف تاجر برادری چې دی هغه روزګار کوي، هغوی انویسټمنټ کړی دی او دغه سیټي چې دا د پولیسو سپورټ دلته بیا ډیر ضروري په دې دی چې سیټي ته مختلف خلک د مختلفو ډسټرکټونو د تحصیلونو نه د کاروبار په غرض راځي. نو ډي اس پي صاحب سره به خبره کوو چې آیا دا سټیشن چې دی دوی به څنګه ډیل کوي، خپله تجربه به راسره شریک کوي. ډي اس پي صاحب تاسو ته مبارکباد پیش کوو، تاسو سیټي ته راغلی او دا راته هم وایئ چې یاره دا دومره ښه سټیشن دا د افسرانو مهرباني دی که نه په سر د چا خصوصي لاس دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سول بچا ستا راتګ یو ځل بیا بلنه چې زه کابل کې وم نو ولته رانغلی خو زه سیټي ته چې دی لار به ته نږدې وه نو رالي. پوسټینګ ټرانسفر دا د نوکرۍ یوه حصه ده او دغه زموږ د ژوند هم یوه حصه ده. تاسو د پوسټینګ مخکې ذکر وکړو، سیټي کې د پوسټینګ شاته خبره خو نشته، خو دغه د روټیشن پالیسي ده او په هغې باندې مونږ رزق دلته رالو او افسرانو حکم وکړو، د حکم تعمیل په موږ باندې لازمي دی. منګوره سیټي چې دا د ملاکنډ ډیویژن زړه دی او ریجنل هیډ کوارټر دی. معاشي او د سیاحت په حواله سره دا یو هب دی، لہذا چې کوم ځای کې معاشي سرګرمۍ ډېري او کوم ځای کې د ټوریزم سرګرمۍ ډېري نو لازمي خبره ده چې هلته به د پولیس ته چیلنجز هم ډېر زیات دي. دغه چیلنجز کې د پولیس کردار چې دی هغه یو ډېر بنیادي حیثیت لري او د خلکو د اعتماد د بحاله کولو، د تاجر برادری د اعتماد د بحالۍ دپاره او په خلکو کې د سماجي او عوامي شعور پیدا کولو لپاره د پولیس کردار همیشه مهمي. تر څو پورې چې د پولیس د کردار تعلق دی، د ډیوټۍ تعلق دی، نو همیشه دپاره دا یو مهمه مسلمه خبره ده چې چور مچای شور والا فارموله چې دا هغه موږ ته ډېره زر خلک اپلای کوي. که ښه کار وشي نو هم د هغې شاته او چې بد کار وشي نو هم د هغې شاته څه خبرې کېږي. موږ ستاسو د سوشل میډیا باندې لګوي یا ستاسو په اصرار باندې چې یاره موږ یو میسج خلکو ته کمیونیکیټ کړو، دا هم یو ښه خبره ده. داسې خلک هم شته دی چې دا خبرې په هغې بدې لګي، خو دا موږ چې څه کوو نو زه تاسو ته د هغې یو مثال ښیم. د پولیس افسر نه دلته ځمکه شته، نه دلته کې پټی شته، نه دلته کې دکان شته، نه دلته کې کاروبار شته، د هغه صرف ملازمت دی او د دغه ملازمت په حوالې سره هغه د خپلو فرایضو د ادا کولو دپاره دغه ټوپک په اوږه راغستی او په دې سیلاب کې لګي او په دې هجوم کې لګي او د خلکو د جان او د مال د تحفظ دپاره خپلې هلې ځلې کوي. ګو کې د هغه په خپل کور کې هلته چې دی نو دا ماحول نه چې ګنې هلته څوک به مسله ولاړي یا د هغه، خو د بده مرغه زمونږ په معاشره کې څه خبرې داسې دي چې په هغې باندې موږ بې له تحقیقه هغه اوپینین ورکوو، هغه خبره کوو او د خلکو په ذهن کې د پولیس په باره کې یو داسې سوچ فکر پیدا کوو چې د هغې منفي رجحان دی چې دا پولیس د کوم ځای نه راغلی دي. دا هم د دې سوسایټۍ پیداوار دی، دا هم په یو کور کې لوی شوی دی او دا په یو کور کې تربیت حاصل کړی او دا کور د تربیت د حاصلولو نه پس هغه درخواست کړی چې زه غریب سړی یم، یو پوره منشعري یم او زه برتي کېده غواړم او ما په دې محکمه کې برتي کوي. نو دا محکمه به ذات خود د دې خلکو نه راغلي خلکو نه جوړه شوې ده. نو که د معاشري نه راغلی کس چې دی خراب میټیریل والا خبره ده، موږ خو به دلته 18 سال نه کم سړی خو موږ نه برتي کوو که نه. نو 18 سال کې چې کم سړی راشي نو پکار ده چې دا موږ ته هغه د دعوې په بنیاد ټیک راغلی. نو داسې موږ نه وایو چې ګنې دلته به بد خلک نه، خو دا بدي چې دا د عاده شروع شي چې ښه معاشره کې دننه خلک د ښو خلکو هغه اپریسیشن نه کوي. دلته تاسو چې د تاجر برادرۍ سره هم مخکې یو ریلیشن دی چې د هغې صدر عبدالرحیم سره هم ستاسو یو طویل میټینګ وشوه او د هغې
کم خیالات چې د شریک کړل. خو دا خو تاسو غنئ چې په سیټي کې مختلف تاجر برادری چې د کاروبار کوي داسې خیالات هم مخې ته راشي چې په هغې کې حقیقت نه وي او هغه خبره ډېره هایلایټ شي. زموږ په دې سکرین موجود دی یو خو کم جرایم پیشه خلک چې دي هغوی ستاسو د نوم نه او ستاسو د سټایل ستاسو د دغه نه واقف دي. څه ګڼئ دلته په سیټي کې د پبلک رول چې دی هغه ستاسو سره څنګه پکار دی؟ دا وخت زموږ په دې سکرین یې د تاجر برادرۍ کردار ستاسو سره څنګه پکار دی؟ هغه تاجر برادري چې ده که نه دا خو داسې خلک دی چې دا په معاشره کې د ټول نه پوره من خلک دی. تاجر وایي چې شپه نه وي او کار هم وي، شپه ورځ نه وي خو ما کاروبار خپل کولی. یعنې دا په دنیا کې د ټول نه پوره من خلک یي او دوی توجه په خپل کاروبار او کله کله د دوی د معصومیت نه هم خلک غلطه پیدا والي او کله کله دوی په خپل کاروبار کې هم داسې مصروف شي چې د خپل سیکیورټي خیال هم شاته واچوي. جدید دور دی، په دې جدید دور کې ټیکنالوژي ډېره ایډوانس ده او په دې ایډوانس ټیکنالوژي کې او په دې مشیني دور کې چې کم تیزی راغلی ده د هغې شاته چې دی نو په جرایمو کې هم اضافه را شوې راغلی ده. د جرایمو پیشو خلکو دپاره خو زموږ دا میسج دی چې زه تا ته سهیل باچا یو خبره کومه، جرم نه پټېږي په هغه صورت کې چې عوام تعاون کوي او په هغه صورت کې چې عوام د خپل حفاظت دپاره څه اقدامات وکړي او زموږ کار له شروع کېږي چې جرم وشي او چې جرم وشي بیا خواص هم شوي نو نیګیټیویټي چې ده که نه منفي رجحان چې دی تاسو زه خبره کوم چې د هغې په شاته زموږ څه غفلت هم شامل دي کې شک نشته، خو د غفلت نه مخکې اقدامات هم په کار دي که نه. د تاجر برادرۍ په حواله سره به زه دا ته ویم چې که فرض که په مینګوره کې امن نه وی نو دونه په تیزۍ به د تجارت ولې کېدو. خو دا د خدای پاک په موږ ډېر لوی احسان دی که نه، د جمعرات په ورځ ډېره لویه د خدای پاک په موږ ډېر لوی احسان دی که نه چې هم معاشي سرګرمۍ دي، هم ټوریزم چلېږي او هم چې دی د سختو حالاتو نه تېر شوي وي. نو داسې خو نشي کېدی چې بالکل هغه ته زیرو ته راولي. زیرو ته خو څوک څه شی نشي راغوستی. ستا چېرته خوښه ده چې ته په لارې روان یې او ټوکر وخورې او خپل زړي ماته شي که نه، دا خپل وجود خو ستا وس شته که نه، خو دا خو د فیکس دي. نو داسې موږ نشو ویلی چې یاره بالکل دا به موږ په زیرو ودرو، خو داسې کولی شو چې موږ به د تاجر برادرۍ د جان و مال د تحفظ، د عوامو د تحفظ دپاره خپل اقدامات کوو. منشیاتو کې به موږ کار کوو، ټیک ټاک کار به پکې کوو. منشیات پیروش چې دی که نه دا یوازې ورته زه نه یم چې دا خراب شوی دی، دا ورته خدای پاک قرآن او د پیغمبر په حدیثو کې دا به خراب شوی دی. جوارګر د خدای پاک په نیز باندې، سودګر، جوارګر، غل، دا خلک خو دا فضول خلک دي، دا خو معاشره تباه کوي. ډي اس پي صاحب دلته راته یو خبره مهمه وکړئ چې دلته کې داسې خلک موجود دي چې هغه محفلونه چې دي د میوزیک یا داسې نومونه یې نعلمولي چې مختلف ارګنایزیشن راپاسي او هغوی له د تحفظ خبره کوي. ستاسو په خپله د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق دی، په دغه حواله ډېر ټیک او سټریک پالیسي ده. په دغه کې به کمی چې ینګ کول هغوی ډېر زیات ګمراهۍ طرف ته روان کوي چې چوستا ناست دی، په دغه حواله به ستا اولنۍ پالیسي څه وي؟ ګوره سهیل باچا زه تاته خبره کومه، عیاشي ده نه، عیاشي پرستي چې کوم څه موږ ته وایو دا جرایم ولې کېږي؟ دا دغه عیاشۍ نه دې شیدون نه کېږي که نه، د دې بې حیایۍ نه کېږي، د دې بې بدامني په څه پیدا کېږي؟ خو د دې شیدون نه پیدا کېږي که نه، د هر څیز دپاره خپل پیرامیټرز دي. په دې به هېڅ قسم کمپرومایز نه چې یو سړی چې دی که نه سرودي راغستي او غول غپاړه کوي او دلته موږ ته نه نخرې پېښې به نه. زما کار دی، زما د پولیس کار دا دی چې دی به په علاقه کې د قانون پاسداري غواړي او دا زما ډیوټي ده او په دې باندې ما حل پاغستی دی. ټیک ده، که زه غلط کار کوم د یو شعري حق ته چې راشي ما ته خبره وکړي، مخامخ یې راته وکړي دا د حق دی، ولې دا زه د هغه د ریاست ذمهداري ده ما په سر ده. خو که یو سړی ډرامې جوړوي که نه نو یا د ډرامو کار به نه کوو. دا ډرامې مرامې چې دي که نه دا هسې دا دلته یو ټپه جوړه شوې ده او ډرامه ده بس ډرامې کې خلک ډرامې به نه کوي، راشه کښېنه په حقیقت راشه، یو خو ته ډرامې جوړه که نه چې زه تاله لړ شم او تاله به در کې ته ودرېږم. د ډرامو کار به نه کوو، کار به ټیک کوو، زه به هم ټیک کار کوم چې د چا څه کار دی به ما خپل کار کوي. ته صحافي ته به خپل کار ټیک کوې، په ما به ته صحافي ته اوس په ما احسان کوې، ته خو ځان په خپل کار لګې که نه، زه پولیس افسر زه په تا احسان کوم، احسانمندۍ به نه وي. که ما څه کولی شوې یا زه څه کومه یا زه غلط کار کوی نو بیا مې ټول تاجر تړلي او په پرشا مې تړلي او زه مې دلته باچا نه شوې. عوامي جرایم به کېږي. ډي اس پي صاحب خو دا راته ووایه چې د دې نه مخکې په سوشل میډیا په بهر دنیا کې چې کوم خلک مزدورو له تللي دي هغه ستاسو خبرې چې دي هغه ډېر په غور اوري او په دې نه مخکې سټیشنو چې کوم ستاسو انټرویوانې شي هغې ته ډېر په ښه نظر کتلي. هغوی دلته خپل بچي خپل ماشومان پرېښودي کوم چې په کالجونو کې زمونږ خویندې میندې دي هلکان دي هغوی ته به د ډي اس پي باچا حضرت خان څه میسج چې دغې والدینو حیا څنګه وساتي، کوم انون نمبر چې دوی ته راځي هغه په څه طریقه هغه دغه کي، یا د پولیسو چې کله هغوی ته د هیلپ ضرورت وي نو هغه به تاسو ته څنګه ایکسیز اصیلی سیټي ته؟ باچا همیشه دپاره دشمن پیدا څه نه اخلي،
د سړي د کمزورۍ نه که نه یا د هغه د معصومیت نه که نه. نو زمونږ په معاشره کې مونږ ګورو خلک د خلکو د معصومیت نه غلطه پیدا دي، په هغې پوه نه او بس چېرته انډرپلی دي او چېرته چې دی نو سوشل میډیا میس یوز دی او چېرته. ګوره زه تاته ښیم دلته دا کنسپټ دی چې زه واده له لاړم جي او کور ته مې تاله ولګوله، نو دا تاله کور ته لګول دا د دې حفاظت دی نه. دا کور قیمتي دی، ستا په دې کور کې دا جایداد قیمتي دی او که نه ته چې د دو یو پرې ټوریجو له دا قیمتي دی، د کور ته یو بندک د ګاونډي ته هم ووایه چې پاتې شه. دا ته چې په سعودي عرب کې نوکري کې او 2 کاله تېرې د 2 کالو تېرولو سره سره د خپل کور د اخراجاتو هم خیال وساته، اوس سوشل میډیا د خپل کور هم نظر وساته، ښه غټ موبایل مه رالېږه، د وړوکي موبایل باندې هم رابطه کړي، د موټر سایکل په حواله سره چې هم د بچي پاکټ مني، د خپل بچي د سکول نه اپډیټس اخله، جدید دور دی د پرنسپل نه اپډیټ اخله، د خپل کور کې ذمہ دار د کور نگهبان هم مقرره کړه. اوس چې ته ګټې هلته که نه اوس هغه ورځې کابل کې زمونږ یو ملګری د کویت نه راغلی او د خپل زوی خلاف یې چې دی نو دغه کوو فریاد ډېر زیات نو واورېد ډېر څه پیدا کړي دي. نو ما هغه ته تا دله چې دومره څه پیدا کړي دي او دی چې دی نو تا دونه غافله ته دې پاتې شوی تا ځان دونه نو خبر هغوی ته زموږ دا میسج دی چې یوازې پیسې نه دي ګټل، دا پیسې هغه په کار راځي چې ته کور جوړ کړي. کور جوړول دا په خپل بچي نظر وساتي، په خپل املاک نظر وساتي، په خپل خال باندې په خپل رشته دارۍ نظر وساتي. دا بچي دې میچې ورشي په هغه صورت کې چې سبا ستا له ریلیف درکړي. نو هغه چې ته هغه سټیج ته ورسېږي چې ته بوډا یې او هغه تا هغه دلته داسې ساتلي داسې نسبین دي ساتلي چې ګوره بچی چې دی که نه محبت او شفقت په خپل ځای دی، خو نګراني او دیکبال خو په خپل ځای دی که نه. دا د مور پلار ذمهواري ده که نه. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دربار کې پلار وزیر اجیر شو، ټیک ده، پلار عمر خلیفه دی، هغه پسې د سزا یا سرزانه شو. ازوی ورته وایي چې زما د پلار نه تپوس وکړه چې د ما ته د خپل مقام خولی دی چې دی زما نه ګیله کوي، که د ما د خپل مقام خولی خو ټیک ده، خو که د ما د خپل مقام نه دی خولی نو زه بیا پلار څه پېژنم چې پلار څه دی. زموږ بدقسمتي دغلته را. نو زما ریکویسټ ټولو ته دا دی ټولو چې کوم په بار کې دي چې د خپلو کورونو د حفاظت دپاره یعنې په تاله باندې کور ساتل یا د خپلو حیثیت نه زیات خپلو بچو له د دولت په شکل کې محبت ورکول دا ښه خبره نه ده. یا د موبایل سرګرمو باندې یا دغه خو زه دغه خبره کوم که نه کې خو زه خوا نه شم تللی چې یاره هلته غریبانان چې دی نو په سختو باندې او په مشکلاتو پیسې وګټي او دلته هغوی په میګاماټ او په غټو غټو ځایونو کې او په هوټلو کې او په ټورونو په دې باندې نه دغه پیسې وګټه راشه دلته به ځان له کاروبار شروع کړه، دلته به ځان له روزګار شروع کړه، دلته بچي په ښه تعلیمي ادارو کې داخل کړه، د هغوی ښه نګراني وکړه. په غیر ضروري سرګرمو باندې څه کې تا ول په 2 لک روپۍ موبایل اخیستی څه ضرورت دی، تا ول په 3 لک روپۍ لیپټاپ اخیستی ضرورت دی، تا ول په 80,000 روپۍ موټر سایکل اخیستی روزانه 300 روپۍ تیل خرڅوي څه ضرورت دی. ته ول مطلب دا څیزونه چې دي نو دا د هغه په مستقبل هغه کې دا احساس نشته چې ما د زما مستقبل صحیح، هغه کې احساس پیدا کول پکار دی چې هغه ستا مستقبل به صحیح. درنګ جهان مننه را سره اس ډي پی او باچا حضرت خان او چې سټي ته 2-3 ورځې وشوې پوسټینګ شوی دی او د دوی اکثر فارموله دا وي چې د منشیاتو خلاف چې دی په لاولني بنیادونو باندې دوی چې دی دغه پالیسۍ بالکل رد کوي چې جرایم پیشه او منشیات پروس چې دی هغه دي د دوی په سرکل کې داخل شي. نو سټي چې دی یو لوی حیثیت لري، دلته تاجران اوسېږي او د تاجرانو تعاون چې دی د پولیسو سره هم ضروري دی. کم والدین چې بهر دي هغوی ته هم دغه میسج مخې ته رالو چې په خپلو بچو کلک نظر وساتئ چې ستاسو بچي ستاسو د عزت هم خیال وساتي او ستاسو چې کمل ته کې محنت کوئ چې هغه پیسې په زور ضایع نه کړي. د کیمرامین حسین سره سهیل باچا منګورا سوات.